نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال الله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي تعقیب سره وصیت کړی دی حکم کړی کسان ته چې کتاب ورته ورکړل شوی مخکې ستاسو نه او تاسو ته په دې خبره باندې د الله نه ویریږئ پرهیزګاري اختیار کړئ سورة النساء آیت نمبر 131 ویریږئ د هغې اور نه چې خشاک د هغې خلق دی او کاڼي تیار کړی شوي دي د کافرانو دپاره ویریږئ د هغې ورځې نه چې په کار به رانه شي یو نفس د بل نفس نه به څه باني نبي علیه السلام فرمایي د الله نه ویریږئ چرته هم چې ته او ورپسې کا په ګناهونو پسې نیکي چې دا ګناهونه میټاو کړي او د خلقو سره معامله او ملاویږه په ښه خوی باندې رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه اتقوا الله حيثما كنتم چرتم جیته کبه جماعت کی او کبه بهر کبه مجلس کی او کبه انفراد کی او کله چا په نظر راځي او کله چا په نظر نه راځي که څوک تعین او که څوک نه څوک دی صفت کوي او که څوک نه کوي خدا الله نه ویریږي اتق الله کم دي کې چې ته حیث ما كنت چرتم چې ته نو پاغه دي کې د الله نه ویریږي او واقعي خبره دا مشکله خبره هم دا ده چې په اجتماعي صورت کې عام خلق ځان برابر ساتي او چې کله خلوت شي او یادار چې دی وي چې ماته چاته په نظر نخ کارما نبی یې را ختم شي خوف ختم شي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې چرته یې نو بس پاغزي کې ته ویریږي کته ته څوک په نظر راځي او کنه او کته چاته په نظر راځي او کنه الله ته په نظر راځي د الله د نظر نه خپنانه په هیڅ طریقه باندې په هیڅ جوړ باندې انسان د دوه شیزون نه بالکل ځان نشي پټولای یو د الله نه ځان نشي پټولای او یو د خپل ځان نه ځان نشي پټولای د پرشتو نه امکان شته دی ځکه چې پرشتي د ما په صدور نه دي خبر ما په صدور نه الله خبر دی کرامن کاتبین چې تاسو کې غلي کی ولیکن ډېر داسې سدي چې هغه ستا په ذهن کې راشي او بس استفادې شي هغه څوک لیکل نشي الله دی خبري او دا غي دلیل دار شي علامه منذری ترغیب و ترهیب کې یو حدیث نقل کړی دی فرمایي نبی علیہ السلام چې یو کار یو کسو کې او هغه فرشتي پاس کې ځان سره پاغ نیو اعمالو کې ولېږي بیا ولني اسمان کې فرشتي دغه استقبال وکي هغه پاس کې په دویم اسمان په درېم دي رواني استقبال کیږي کله چې الله ته ورسیږي نه الله واپس کی او ورته دانه د منظور هغه لیکون کې فرشتي او هغه چې څومره چا استقبال کړی دی چا پاس کړی دي هغه ټول فرشتي هغه متحیر او حیران پاتې شي دا څنګه چل
نو پروردګار دې نه تاسو نه خبر دي چې زما اخلاص نشته، رضا نشته، دا للهیت پکې نشته، دا ریاکار دی، تاسو ته پته نشته. او د دې نه دا پته ولګي چې ډېر کارونه داسې چې هغه فرشتو ته پته نه، ولیکن دو خبرې داسې دي چې یو د الله نه انسان په هیڅ صورت کې ځان نشي پټولی او یو د خپل وجود نه نشي پټولی. حدیث کې راځي، علي رضی الله عنه حدیث ته، انس بن مالک رضی الله عنه نه دی، نبی علیہ السلام یو ځل ناس وې خندل، نو صحابو دي تاسو کو علي رضی الله عنه ځان ناس وې خندل، نو داغه خپل مرګرو تاسو کو ناغال چې نبی علیہ السلام ناس هغه ځان سره وخندل. نو موږ حیران شو چې نبی علیہ السلام خو دې چل چرته نه کوي. نو موږ داغه نه تاسو کو نو هغه پرمال چې ما وخندل پاګه چا چې الله به خندل دي ول بچا بني او پاګه بنده بني چې کله هغه بنده د الله مخې ته راشي. سائق او شهید دو پرشتي ور سره او داغه د عمل نامې په نظر ښکاری دا ټول هم د ګناهونو د شرکیاتو د کفریاتو نو دار سره ډکی. نو چې الله مخې ته راشي نو دا بنده وي الله ته چې دا پرشتم نه منم او دام نه منم، دا دوه چې کومه دوی دروغ وي او دا څه چې لیکل دي دا ټول نه منم. معلومی کې دا چې خزور اور مشرک دی دا کار دي خبرې کولې غوړې ګران کار دی کنه، او زور اور مشرک دی وای دام نه منم دام نه منم او دا عمل نامې چې څومره دا ټول دروغ دي، دا په ما بس دروغ لیکل دي، دام نه منم او ما شرک او کفر هیڅ ګناه نه ده کړم، ما جنت ته داخل کا. نو پروردگار به خاندي پاپوري نو ما پسې وخندل، الله پسې وخندل چې بنده دي چې د خلاص نه دا پرشتي ملاړه ختم شو، دام لاړه، دا عمل نامه ملاړه، دا هر څه ختم شو. مام نه مني، اسم نه مني، خپل ځان مني. چې کله ما بیګا په ترجمه کې تاسو ته ویل چې د گواهانو نه د دستاویز نه او د هر چیز نه اعتراف چې کوم د اقرار اعتراف جرم دا ټول اوچت شي دی. کله چې یو سړي خلاف گواہی کوي کنه یو سړي فرض کا قتل کړي دا خلاف سلور گواهان نشي کنه سلور گواهان او هغه گواہی کوي نو جج چې کوم دی نو دا گواه لکه بعضی گواہی کې چې دی تاسو ته پته ډېر کسان دلته ناستي پوهې دي چې په بعضی گواہی کې بس دومره چشمپوشي به کې لکه د نسب په گواہی کې چشمپوشي کې د رضاعت په دې کې چشمپوشي کې د حسب نسب خبرې په دې کې چشمپوشي کې، ولیکن بعضی خبرې دی چې باقي ورورو سختيږي لکه په معاملاتو کې په دې کې باندې دومره زیات سختی نه کې، لیکن په حدود او قصاص کې چې کوم گواهان یې باقي په حد درجه سختی کې دغه باقي د عزت خبرې باقي د جان خبرې د چا عزت برباديږي او د چا جان ختميږي. نو په دې وجه باندې په قاضي وخت هغه په دې کې لوی تحقیق کوي، نو گواه د سر نه تر خپل پورې تار کی خو کپرس کا اوس هغه مجرم په خپل باندې اقرار جرم وکي اعتراف جرم وکي نو قاضي به دا نه بیا سب سلور دله تپوس کوي. نبی علیہ السلام ورته ویل چې کله ماعز رضی الله عنه گواہی ورکړه چې او ما نه داسې ګناه شوی ده، نبی علیہ السلام ته چې مجنون خونه لیونه خونه وچنه مخه وکړو دې طرف ته مخو اقرار وکړو دې بل طرف ته مخ کوي کې دې شي پس وجبانی بیا اقرار وکړو دې طرف ته مخ کوي بیا اقرار وکړو دې طرف ته مخ کوي اقرار وکړو لیونه خونه ونه سلو در اعتراف جرم کو نور ته پوسه دي کړه نه نو ګناه چې اعتراف جرم دا ډېر اوچت گواه دی، اوچت گواه دي کې د جانچ پړتال ضرورت نه نو ورته وایي دا خو منې کنه دا خپل نفس دې منې ول چاو دا خو بالکل منې دي نه خو انکار نه کیږي چې زما نفس په خپل باندې شروع وکي وای خزان بس ټیک ته راجب ولا بندګي نو بس دې سر نه درخو پر شروع کی چې کمی ګناه په کم ټایم په کم ساعت کې د لاس کړه دي د خپو کړه دي د سترګو کړه دي غوګونو کړه دي هغه ټول ګناهونه چې کوم دي یو یو شروع کی او دا اقرار کوي هر یو لاس هر یو خپا هر یو وجود د هر اندام نه اعلان شروع شي دامي کړي پلانکی تاریخ پلانکی ټایم پلانکی وخت کې ته حیران شي دا څنګه چل نو دا جب ګلاب کې دې جبي ته وای چې وته وایا نو دې اندامونو ته چې غرخې دا تاسو ځان غر کوي په ځانم کوي وکړه نه وسو کو چې سم کړی یا باندې کو ا باندې وایو نو انسان مقصد می دار چې د الله نه ځان نشي پټولې او د خپل نفس نه ځان نشي پټولې ځکه ته چې اتق الله حيث ما كنت چرته جي الله نه ویریږي. تقوا عام طور باندې قاضي بیزاوی نقل کوي درې مراتب دي او د تقوا معنی سره ځان ساتل. تقوا لګو خبرو ته قلت الكلام لګي خبري
تقوا ځان ساتل، ځان بچ کول، ځان محفوظ کول، دې ته تقوا وایي. تقوا 3 مرتبې دي. یو د تقوا مرتبې دي. تقوا مرتبه یو داره چې ټولو نه لاندې ادنا مرتبه داره ته شرک نه کوي. شرک د هغې نه اوچته مرتبه داره چې ته کبایر نه کوي، او د هغې نه اوچته او د ټولو نه اوچته مرتبه داره چې شرک هم نه کوي، کفر هم نه کوي، منافق هم نه، کبایر هم نه کوي، او صغایر علی الدوام هم نه کوي. صغایر هم همیشه نه کوي. توبه وباسي اعمال کې نور چې هغه ګناهونه څه شي هغه صغایر ختم شي. دا د ټولو نه اوچته مرتبه ده. د دې اولنۍ مرتبې سره نفس اماره نه ختمیږي. نفس اماره بالسو ته شرک دې پرېښی دی نو هر څه کوې. د دویمې مرتبې سره چې کبایر نه کوي دې سره نفس لوامه راځي، اخه نفس دی چې سړی ملامته کوي په ګناه باندې. او دا درېیمه مرتبه چې ده چې شرک او کفر او منافقت دا هم پکې نشتی، او کبایر چې کومه دی نو دا هم نه کوي، لوی لوی ګناهونه، او صغایر چې کومه دی په دوام سره هم نه کوي. نو دې سره نفس مطمئنه حاصلېږي. دا ټول اوچت نفس دی، نفس مطمئنه چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیة مرضیة. دا اوچت نفس دی. دا انسان ګناه ته نه پرېږدي، بغاوت ته نه پرېږدي، سرکشۍ ته نه پرېږدي. نو اعلان ورته وشي چې بس دا ته کامیاب شو. لہذا دا 3 مراتب شو د چا د تقوا. ځکه ورته وایي چې کم ځای کې چې د الله نه ویرېږه. مشهوره قصه چا تاسو ته پته ده چې په کم ځای کې که نه د الله نه ویرېږه شته؟ په زنانو کې شته، په نارینهو کې شته، په بوډاګانو کې شته، په ځوانانو کې شته. بې شماره خلک تېر شوي دي چېرته و الله نه یېرېدل. که په حکومت کې دي هم اتق الله د الله نه یېرېدو. عمر فاروق رضی الله عنه په حکومت کې دی، خپل زوی له 3000 درهم ورکوي، او نور مهاجرو له او نور صحابو له هغوی له 3,500 ورکوي. نو عبدالله ابن عمر د عمر فاروق دومره خوښ و چې د هغې څه حد نشته دی چې کله دې خلیفه و که نه نو په لاره کې یو ځل مخې ورغی ونیو په دې دواړه مخې ښکل کړو. نو عبدالرحمن ابن عوف ته فرمایي چې امیر المؤمنین دا ته څه بوډا سړی و، بوډا دا کوي. تعجب دی، عبدالرحمن ابن عوف چې ډېر تیز سړی و، ډېر تیز و. د دې عمر فاروق ته همیشه خبره به هغه کوله. نو خلکو ته وایي، صحابو ته وایي تاسو تعجب نه کوئ، بوډا تاسو ګوره بوډا ښکلی وي. یعنې کومه ته په لاره کې چې کومه دی امیر المؤمنین او خپل زوی بوډا چې را په مخه کړی دی خپل هغه پورې وخندله، ویل تا ته بوډا دی، ما ته بوډا نه دی، تا ته پته نشته څوک دی؟ د عبدالله دی. دا زما ډېر زیات خوښ دی د خپل زوی. نور هم زامن یو، عاصم هم نور عبید و، ولیکن عبدالله ډېر زیات خوښ و. عبدالله ابن عمر څنګه چې عبدالله ابن عمر ته په خپلو زامنو کې سالم ډېر زیات محبوب و. سالم په شاګردانو کې ته نافع او په زامنو کې سالم. هغه به ویله وایي زه یم چې هر استاد له الله تعالی داسې شاګرد ورکړي لکه نافع، او الله وله داسې زوی ورکړي لکه سالم، ځکه مال یې چې راکړی دی. نو آب یې خپلولو. عبدالله ابن عمر دومره خوښ و، لیکن چې کله وله بیت المال کې د مسلمانانو حق راغی دله 3000 روپۍ ورکړې او هغه نور له 3,500 ورکړې. دی ورته وایي چې ولې ما څه ګناه کړله؟ دوی له 3,500 ورکړې، ما له 3000 راکړې، ما 500 روپۍ راکړه. هغه ورته ویله داسې شی دی چې دوی هجرت په خپله کړی او تا هجرت چې دی نو په تا باندې هجرت ما کړی دی، تا د څه تکلیف میلاو شوی؟ نه دې ته فیصله وایي. هغوی په خپله راغلی دي، منډې ترډې غورځېدلې پاسېدلې دي، او تا خو ما د لاس نه نیولی راوستم یې، تا څه کړي؟ نو بس هغه غلی شو چې دا خبره صحیح ده. بیا چې کله د اسامه او د خپل زوی په منځ کې دواړه تلي په یو میشن باندې دواړه راله، چې راله دلې روپۍ ورکړې عبدالله ابن عمر له، نو اسامه له 500 درهم زیات ورکړه. بس دې زر راپاڅېدو چې د زمانه څه تکړه دی، دې نه زمانه تکړه دی، نه زمانه زیات کار کړی، نه توره زمانه ښه شي، ولې زه ښه توره والی شم. دله دې 500 درهم زیات ورکړه، ما له دې کم راکړه. هغه ورته ویله چې نه، تا له مې 500 درهم ځکه درکړه کم چې ته زما زوی، او دله مې 500 درهم ځکه زیات ورکړه چې دا حب رسول الله دی، دا د رسول الله چې کوم محبوب شخصیت دی. دا تور اسامه چې تا ته ښکاري د نبي علیه السلام دومره خوښ و چې څه حد یې نه و. دې ته ویل کې پرهېزګاري، اتق الله. ځکه خو چې عمر فاروق رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه تپوس وکړو. امام ابن کثیر آپ د خپله مقدمه کې نقل کوي، او امام قرطبي هم په اول جلد کې نقل کوي، غالبا 207 صفحه جلد نمبر 1 باندې، چې د ابی ابن کعب نه تپوس کوي پرهېزګاري څه ته وایي. تاسو خو د پرهېزګارۍ چې کوم دی سپېږمۍ جوړې کړې،
چې د پرهیزګارۍ سپېږمې دي ظاهري ډېر لوی پرهیزګاره دی یاره د مخ نه تاسې نورانیت خېږي. او بل حدیث کې راځي چې حدیث جابر بن عبدالله اردو مفسرین نقل کړی دی خو لیکن لاړ شه پسې مخکې په مخکې کې دغه حدیث چې کوم دی داسې نه دی. شرح نخبة الفکر چې کوم نقل کوي جابر بن عبدالله حدیث دی. کومه راوي چې لګیا دی حدیث بیانوي نو هغه داسې فرمایي چې حدیث د جابر بن عبدالله نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د شپې تهجد کوي دې ځای باندې خبره ختمه شوه. ناګهانه یو بزرګو یو نیک صالح سړی هغه راننوتلو چې د هغه دا رنګ تک زیړو نو دې حدیث په ځای باندې پرېښودلو ویې خندله دوست یې وکنه او چې څوک چې کوم دی نه حدیث پرې خبره وکړه څوک د شپې تهجد کوي خبره ختمه شوه حدیث پوره شوی نه دی چې څه مطلب یې دی. خو دې پرې خبره وکړه چې هغه سړی جومات ته راننوتلو هغه د دوست یو نیک صالح سړی او رنګ یې تک زیړو نو هغه ویله چې د ورځې د هغه مخ چې کوم دی نو هغه پړقېږي. بعد دلته راوي دا خیال شو چې زما خلک دا وړاندې جمله د حدیث وړاندې جمله د حدیث نه ده هغه د خپل جمله ده. دا خبره نشته سړی د شپې تهجد کې ساري د هغه مخ پړقېږي دا چا ویلي دي. پرنګ باندې تک تور په شکل بد شکله د حد نه زیات چې کوم دی نو بیکاره شکل لیکن عند الله ډېر عظیم خلک دی هغه خلکو ته معلوم هم نه دي دا خبرې نشته دی چې ته به ځان کې نښې جوړوې چې هلکه د شپې څوک تهجد کوي نو سال مخ پړقېږي نو دا خو بیا دا ټول خلک چې کومه میک اپ کوي او دا ځان یې سنبال کړی یا ښایسته ښایسته خلک دی هغه ټول فاسقان فاجران دي دا خو ټول لاړه بس کامیاب شو نو چې په مخ باندې کار وشو دا پکې نشته دی. تقوا ها ہونا نبی علیہ السلام پر تقوا ها ہونا سینې ته اشاره کړله ویشیر الی صدری ثلاثا چې تقوا په دې سینه کې پرته ده په دې سینه کې. نو ځکه عمر فاروق رضی الله عنه د ابی ابن کعب نه تپوس وکړي دا پرهیزګاري څه شی دی تقوا نه ورته په جواب کې ویل چې امیر المؤمنین چېرته د غنو په لار باندې تللی د غنو په لار اول تللی مو چې نری لارې که نه نری پولی او د یو طرف ته د بل طرف ته د غنو شپولي ټولې غني ولاړې دي نو هلته د سخت خیال دی سړی څنګه دی. نو امیر المؤمنین ته فرمایي دا خبره یاده کې دا عمر فاروق تپوس کړی دی د ابی ابن کعب نه ابی ابن کعب تپوس نه دی کړی ټوله غلط وایي دا عمر فاروق تپوس کړی د ابی ابن کعب نه ابی ابن کعب له دا جواب ورکړی دی نو ورته ویل چې داسې لارې چې نری پوله ده او چاپېره ورته غنو شپولي نو سړی چې په هغې باندې ځي نو یې داسې ځي وایي زه چې ځم نو یې داسې ځم وایي څنګه وایي خپلې جامې راغونډې کړم بیا د ځان سره جوختې کم لاسونه ځان سره جوخت کم او بیا چې ځم نو ښی طرف ته ګورم ګس طرف ته ګورم مخکې ګورم چې چېرته غنم مې ونه نیسي او غنم مې په خپه کې لاړه نه شي وایي داسې ځې ویل چې وایي دقې د تقوا وایي دا پرهیزګاري هم دغه ده چې ښی طرف ته ګورې ګس طرف ته ګورې مخکې ګورې دا څنګه پرهیزګاري ده چې راشي که نه دلتې بعضې ډېرې مسلې راغلې دي نو دلته مسله راشي د شریعت مسله راشي عادت په نفلونو ودرېږي په هغه ځای کې په نفلونو ودرېږي بس خلکو ته وایي چې هلکه زه خو ډېر اوچت بزرګ یم او چې کله راشي هغه حد درجې دروغجنې حد درجې په دې جومات کې په سوونو فیصلې راغلي تاسو بل دلي چې راشي په هغه ځای کې ودرېږي په نفلونو باندې ښکته کېږي پورته کېږي ښکته کېږي پورته کېږي او مونږ هم ورته ګورو چې مونږ ته معلوم دی ستا څومره حیثیت په ایمان کې څومره دنده یې او چې دلته راشي بیا دروغ وایي دې ته بزرګي نه وایي بزرګي دې ته وایي چې تا د ګناه نه بچ کړي تاره دروغ نه بچ کی تاره منافقت نه بچ کی تاره دوکهبازۍ نه بچ کی تاره ملاوټ نه بچ کی تاره غدارۍ او د خیانت نه بچ کی دې ته ویل کېږي پرهیزګاري. نو عمر رضی الله عنه ته ویل چې پرهیزګاري دې ته وایي او چې په داسې لار باندې ځې او په دغې طریقه باندې روانې دې ته ویل کېږي. د دې وجې نه بعضې علما ابو یزید البستامي رحمه الله امام قرطبي نقل کوي هغه خو دومره کلک تعریف کړی دی چې هغه وایي چې پرهیزګاره دې ته وایي من اذا قال قال لله ومن اذا عمل عمل لله وایي چې کله خبره کوي که نه لله بالله کوي بیا دې ته نه ګوري چې هلکه زمانه لالا خفه کېږي ماما خفه کېږي کاکا خفه کېږي مشر خفه کېږي کشر خفه کېږي یو خو ګوره یو بېادبي ده ګوره ډېر خلک داسې چې هغه بېادبۍ ته چې کوم دی نو څه وایي اخلاق وایي نه بېادبي نه د هر چا څه به خپله خبره کوي ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې خبره کوي نو هغه ورته داسې نه وایي چې وغوایي و مشرکه و کافر و پلانکې اوله ته څه وایي بابا جان ورته وایي یا ابتې و پلاره و بابا جانه کله چې خپلو بچو ته چې کوم دی یعقوب علیه السلام نصیحت کوي نو څه ورته یا بنیه و بچوړیه
نبی علیہ السلام چې خپل تر ته خبره کوي ابو طالب ته دې ورته نه چې مشرک ابو طالبه دې ورته نه یا عمي وترا یعنی آداب وګوره په خپل ځای باندې خو خبره به ټیکي دا مطلب نه دی چې ته بې ادبي کوه ته بد اخلاقه شه نن سبا دې ته ویل کېږي څومره بد اخلاقي لکه ستاسو پر اسمبلۍ کې دا کومه ممبران وزیران د عقل نه خلاصي بله کوي نشته دی دا عقل نه خلاصه څه وایي مونږ خدایي اسمبلۍ په ممبر باندې ناسو کنځلي کوو تا له 1 لک کسانو 2 لک کسانو ووټ درکړی دی او دې 1 لک او 2 لک د عقل نه خلاص ویله چې دا خر انسان دی خدای انسان نه و ولې دې خو هلته تللی دی خو ګډې وډې وایي هلته خو کنځلې کوي هلته خو ردې بدې وایي ته په اسمبلۍ کې پاسې ته ټیک خبره کوي وکړه که نه په دلیل باندې یو سړی خبره وکړي قسم دی که په دلیل باندې یو سړی تقریر کولی شي دا خو ټول د عقل نه خلاص تا لېږلي دي چې یو سړی په شرعي ډانچه باندې نه برابر مړ هغه به تا لپاره څه کار وکړي په شرعي ډانچه باندې نه برابر ته دلته به چې برېت او ګیره یې دواړه خرولي ته پسې لمونځ کې په دې مسله باندې دې ته امامت صغرا وایي چې برېت او ګیره دواړه خرولي لمونځ پسې کېږي وختي لمونځ پسې کېږي مستقل امام به ترې نه جوړی لیکن ته پسې لمونځ کې لیکن چې کله هلته ورېږي نو هلته کم یو پاټۍ والا دا وویل چې هلکه دا خو امام کبرا دی دا خو غټ امام دی غټ شی دی غټ میلو دی د دې لپاره خو دا شرایط ډېر ضروري دي دی خو د اسلام په شرایطو کې بالکل برابر نه دی نه ګیره شته نه د مونځ نه خبر دی نه د روژې نه خبر دی نه د زکات نه خبر دی نه د حج نه خبر دی د عمرې چې کې د خیراتي عمرې د خیراتي عمرې دا د حرام خورۍ د عمرې چې دي د حکومت په پیسو باندې عمرې کوي دی د پاکورو پیسو عمره وکړي ځه ته وښایه ماته یو وزیر اعظم دی یو صدر دی وښایه یو وزیر دی وښایه په خپلو پیسو باندې عمره وکړي دا خو د حکومت په هغې روان دي د هغې دپاره شرایط نشته ګوره افسوس خبره ده ځکه خو غرق یو چې د چا دپاره ضرورت دی شرایط دي هغې دپاره شرایط نشته چا دپاره دومره نشته رې نو هغې دپاره دي لیکن ټول خلک داسې روان دی نو کم شی چې ډېر ضروري او ډېر اهم دی او صفا د نور په شان دي ثابت او ښکاره دی که نه په هغې څوک نه ورپسې کېږي او چې کله مشکوکې خبرې دي ټول پسې ورپسې دي د نور په شان دي ښکاره د پیغمبر حکم یې هغې ته څوک جوړ نه دي ملا پکې هم نکتې ګوري او تم پکې ګوري او بل هم پکې ګوري هلکه ښکاره د نور په شان ښکاره خبره ده نو هغه باندې ولې عمل نه کوي چې دی به شکوک شبهات ورپسې کېږي نو به شکوک شبهات ورپسې شي اصل خبر همدا ده چې دا من اذا قال لله دا آداب تحت خبره کوي لله فی الله کې او من اذا عمل لله نه به کریاکاري وي نه به د چا نوم ناموس وي نه څوک خوشحاله کول وي نه خپل ځان له څه خبره کول وي چې خلک راته ښه سړی وایي دې ته ویل کېږي څه شی دې ته بزرګ ویل کېږي په دې وجه باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چا تپوس وکړو چې اتقوا الله حق تقاته د سورة آل عمران آیت نمبر 102 په باره کې چې د دې څه مطلب دی چې الله تعالی فرمایي چې د الله نه ویرېږئ په حقیقي یره سره حقیقي پرهیزګاران شئ نو هغه ورته ویل دې مطلب دا دی ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر وایي حقیقي پرهیزګاري دې ته ویل کېږي چې ته د الله او د رسول حکم منل شروع کړې بیا نافرماني نه کوې او کله چې ته یادې الله نو بیا هېرې نه او چې کله شکریا ادا کوې بیا ناشکري نه کوې دا حقیقي پرهیزګاري ده او په دې پرهیزګارۍ کې چې کوم ځان څخه برابر حسن بصری فرمایي المتقون اتقوا ما حرم الله علیه وادوا ما افترض الله علیه وایي حقیقي پرهیزګار خدا دی چې کوم شی الله حرام کړی د هغې نه ځان ساته او چې کوم شی د باندې لازم کړی دی هغې سر ته رسوه دغه نه عمر بن عبدالعزیز فرمایي چې لیس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليد فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير دا وایي پرهیزګاري یوازې دې ته نه وایي چې تاسو رسمي روژه نیسئ رسمي منځونه کې او د روژو سره او د منځونو سره او د تلاوتونو سره بیا د فاسقانو فاجران په مجلسونو کې ناستئ دا وایي سره خلق ملک چې کوم دی نه ګرځي حدیث کې راځي امعاء به نه جوړې حذیفه د یمان حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي ترمذی نقل کړی دی امعاء مه جوړېږه امعاء و امعاء څه ته وایي و امعاء دې ته وایي چې څوک ښه کوي دې ورسره ملګری دی ښه کوم او چې څوک بد کوي دې ورسره بد کوي خو چې په کومې محفل کې دی خو د هغې محفل سره چې کوم دی نو هغه شانتې کار کوي او که چېرته د جومات کار کېږي نو دی لګیا دی په جومات کې کار کوي خو لیکن چېرته بل دی کې یو منظر جوړېږي یا د ګناهونو څخه کار کوي دی لګیا دی چې خلکو سره منظر جوړوي
نو که چېرته د ختم پکې ناست وي بیا په ختم کې ښه په عاجزۍ باندې ناست دی، خو که چېرته په واده کې ناست وي بیا ډول سرنات چې کوم دی ښه په توجه سره ناست دی. نبی علیہ السلام امام جوړېږه، دا منافقانه صفت دی. جوړېږه د ښه اخلاق والا، کردار والا، د ښو خلقو ملګرتیا کوه. نو عمر ابن عبدالعزیز وایي پرهیزګاره دې ته نه وایي چې روجې او منځونه او زکاتونه او حجونه او عمرې کوي، خو لیکن چې کله بیا هغې مجلسونو ته لاړ شي کوم مجلسونه د ګناهونه دي بس خلک ملک دي ورسره پروا نه ساتي، پاکې ناست وي دا پرهیزګاره نه دی. دې پوه شي زما په زړه کې پرهیزګاري نشته. که پرهیزګار د دې مونځ د ده کې دا نفرت پیدا کړو چې لکه زه مونځ کومه د دې مجلس سره څنګه ملګرتیا وکړم چې دا د قرآن او د سنت خلاف مجلس دی، دا د الله او د رسول خلاف مجلس دی، په دې باندې شیطان خوشحاله کېږي او په دې باندې رحمان خفه کېږي، په دې مجلس کې ولې کښېنم؟ نو چېرته هم چې دی نه دا بیا د پرهیزګارۍ دایرې نه وځي. خو که فرض که داسې دی چې یو طرف ته سره منځونه کوي، تلاوتونه کوي، روجې او زکاتونه هر څه کوي، لیکن بل طرف ته د هغې خلقو سره مینه ده، د هغې مجلسونو سره مینه ده چې هغه د شیطان مجلسونه دي، نو دی دې پوه شي زما دا مونځ رسمي مونځ دی، زما دا روژه رسمي روژه ده، دا د غوږونو نه بره نه ده تلي، دا د قبول هغه معیار ته نه ده رسېدلي، د الله په نظر کې دا مقبوله نه ده. نو د الله نه یره پکار ده، هر ځای کې چې یو، هر وخت چې یو، یره به پکاري. که څوک درنه خبر یو، که څوک درنه خبر نه. د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت دی. عمر رضی الله عنه د شپې به ګشت کوو، د شپې به ګرځېدلو که نه. یو ځل چېرته په یو کور کې څوک لګیا دي، اور یې بل کړی دی او څه خوراک څښاک دی او ځان له څه چغې مغې وباسي، خبرې تیزې تیزې کوي. عمر رضی الله عنه چې دی بې اختیاره ورننوتو، علامه عیني نقل کوي بې اختیاره ورننوتو، نه مطالبه کړې ده، نه دروازه والي نه اجازت غوښتلی دی، او دننه ورغی. چې دننه ورغی دا څه کوئ؟ هغه ورته وویله، هغوی ورته ویل چې امیرالمؤمنین مونږ چې هر څه کوو هغه کوو، لیکن دا ته څه کېدل دي؟ یو د امیرالمؤمنین پوه شو چې مطلب یې دا و چې ته بې اجازته څنګه رالې؟ مونږ دلته ګناه کوله، بس په دې ځای کې باندې به تا پیره ودرولې وې، موږ به دې پرچه کړې وې، موږ به دې ګرفتار کړې وې، لیکن ته څنګه بې اجازته دلته زموږ کور ته راننوتې؟ په کومه طریقه رالې؟ نو امیرالمؤمنین یو دم ویل چې واقعي غلطي ما وکړه، ما اجازت نه دی غوښتلی، ما چې بې تحقیق رامنډه کړله، دې ته امیرالمؤمنین ویل. لیکن بیا ګرځي چې ګوري په یو دروازه باندې بار بار دا قصه اورئ، دا قصه قصې دپاره نه ده، دا د دې دپاره ده چې ګوره وګورئ چې د الله نه هر ټایم هر وخت په خلوت کې په جلوت کې به یېرېږئ، اتقوا الله، د الله نه ویرېږه. نو عمر رضی الله عنه روان دی په لاره باندې د شپې ګرځي، او چې ویې کتله په یو کور کې د مور او د لور خبرې دي، د مور او د لور. مور لور ته وایي چې په دې شودو کې اوبه واچوه، او لور یې ورته وایي چې امیرالمؤمنین حکم کړی دی چې شودو کې به اوبه نه اچې، څنګه به کې اوبه واچوم؟ او ورته امیرالمؤمنین چېرته دی؟ او امیرالمؤمنین نشته دی، الله نشته دی، الله دې نه یعنی اتقوا الله حیث ما کنتم، چېرته هم چې دا به بند دروازه د شپې په تیاره کې یو مور ده یو لور ده، هېڅوک خبر نه دي، لیکن هغه ورته وایي چې الله نشته دی سره، تر الله نه یېرېږي. امیرالمؤمنین هم پرېږده، قانون هم پرېږده، بل څه هم پرېږده، د الله د نظر نه خو پناه نه. امیرالمؤمنین چې دا خبره واورېدله دومره زیات خوشحاله شو چې هغه جینۍ خپل زوی عاصم له واخیستله، عاصم له، او د هغې نه بیا یو لور پیدا شوې ده فاطمه، او هغه بیا عبدالعزیز په نکاح اخیستلې ده، او د هغې نه زوی پیدا شوی دی عمر ابن عبدالعزیز. وایي دا سلسله د عمر ابن عبدالعزیز هغې پاکې جینۍ ته تله. په دې وجه باندې پای کې د خلافت چې کومه صفتونه وو نو هغه ډېر عظیم صفتونه دي، ډېر لوی صفتونه دي. نو د هر ټایم هر وخت که انسان معمولی غوندې خبره ده او که لویه خبره ده. امام قرطبي نقل کوي یېرېږي به. امام قرطبي رحمه الله نقل کوي یو وارې حسن بصري ناست دی، یو سړي د حجاج ابن یوسف په باره کې ډېرې سپکې خبرې وکړې، ډېرې سپکې. نو هغه ورته وویل چې دا تا کومه خبرې وکړې؟ حسن بصري ورته وایي دا تا چې کومه خبرې وکړې دا په حجاج کې نشته. او یاد ساته چې د حجاج نه د هغه د لکاو کروڑاو ظلمونو تپوس کېږي، نو ستا نه به ستا د یو ظلم تپوس هم کېږي. که هغه ډېر غټ ظلمونه کړي د هغه نه تپوس کېږي، ستا نه به د یو ظلم هم تپوس کېږي. لیکن موږ خو همیشه دپاره خپل ظلم چې دی نو هغه ته ظلم نه وایو،
د بل ظلم ته ظلم وایو، خپل ته ظلم نه وایو. نو دا یا ساتي وره هر ټیم هر وخت په یریږي کله بل په لکاو کروڑاو ظلمونه دغه ته پوس کیږي، استاد نیمو د ورکوټي ظلم او د یو ظلم ته پوس په هم کیږي. دا نه چې دا به معافي د الله په نظر کې نه دي، دا هم د الله په نظر کې دي. الله تعالی دې موږ صحیح پرهیزګاران جوړ کړي.